अस्सलामुअलैकुम मलगुरु मौलाना फजल रहमान से बखैर द पीटीआई ना इनकार को मौलाना फजल रहमान से पीटीआई सरा द इत्तेहाद को ना इनकार करे दे पस वजह बांधे करे दे मुकम्मल तफसीली द सर शरीको मगेना मख के ओबल डेर अहम अपडेट्स थी फैसलवाड़ा चे द कम मख के बयान जारी करो द कम मादनियात बिल के पीके असम्बली तरागलो नो फैसलवाड़ा बयान जारी करो चे दा बिल बा अली अमीन गंडापुर जरूर पास कयो कचरी द पास न को द कुर्सी ला खातर द नो दे हवाले सर वल्लौज द पीटीआई सदर जुनेद अकबर यो करारा जवाब ورکړی در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم بل شرف د المروت د پښتنو د پاره یو پیغام جاری کړي په پښتو ژبه کې چونکه په شرف د المروت باندې په میډیا باندې ډېر غټ تنقیدونه هم روان دي او شرف د المروت څه ویلي دي په هغه باندې هم په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو ټول منې د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن صاحب عمران خان سره د اتحاد کولو نه انکار وکړو د دې خبرې تصدیق مولانا صاحب خپل هم کړی دی او د مولانا کسانو باقاعده هغه بیانات جاری کړی دي چې موږ پی ټی آی سره اتحاد نشو کولای چونکه پی ټی آی او جے یو آی ډېر وخت نه ملاقاتونه روانو او دا ایکسپیکټډ و چې دواړه به اتحاد کوي او دواړه به د حکومت خلاف یو کمپین چلای د حکومت خلاف په دواړه پارټیانو را یوځای کیږي احتجاج به کوي خو مولانا صاحب د پی ټی آی سره د اتحاد کولو نه انکار کړی دی مولانا صاحب ویلي دي چې موږ به د پی ټی آی سره هیڅ قسم احتجاج کې نه شاملېږو چونکه موږ خپل احتجاجونه جاری وساری ساتو د حکومت خلاف چونکه حکومت چې کم دی ناجایز حکومت دی او دا مطالبات به ضرور کوو چې الیکشن دی دوباره وشي او زر تر زر دی وشي دا مولانا صاحب خپل بیان کې ویلي دي چې موږ پی ټی آی سره اتحاد نه کوو خپل چې کم د موږ احتجاجونه دي د جے یو آی د طرفه به جاری وساری ساتو او چې کم د الیکشن مطالبه ده اب ضرور د حکومت نه کوو بل سروت مخ کې فیصلواړه د علي امین ګنڈاپور حواله سره بیان جاری کړو چې علي امین ګنڈاپور به د مدنیات بل ضرور پاس کوي کچری دی نه پاس کوي د کرسۍ له خطر ده نو دا غي حواله سره ول د پی ټی آی صدر جنید اکبر یو قرار جواب ورکړی دی جنید اکبر ورته ویل دي چې دا بل په موږ د چاپلار پلار هم نشي پاس کوله دا بل په موږ باندې د چاپلار دا غپلار مطلب نکیانه ولا یادګړي چې نکیم را باندې نشي پاس کوله تر سوچ دا بل عمران خان په خپل نوی پاس کړي لکه مطلب دا چې دا بل ترغه موږ نشو پاس کوله چې تر سو دی حواله سره عمران خان په خپل بیان نوی جاری کړي او شرف درموت د پښتنو لپاره یو پیغام جاری کړی دی شرف درموت باندې په میډیا باندې ډېر غټ تنقید هم روان دي شرف درموت ویلي دي چې پی ټی آی پارټي د لپاره ما هم ډېر وهل خوړل دي او ما سره پښتنو عوام هم وهل خوړل دي زه ما چې علي ما خان نکمه ګیله کړي و نو پاغه په ما باندې ډېر غټ تنقید کیږي ما خو علي ما خان باندې تنقید نو کړي بلکې ما خو علي ما خان نه ګیله کړي و چونکه عوام چې کم دي یا چې کم سوشل میډیا باندې صحافیان دی وي چې تا خو ګیله نه وکړي تا تنقید هم نو کړي تا په علي ما خان باندې الزامات لګولې دي داغه ویډیوز ویلاګز الریډي تاسو سره موږ شریک کړي کې د تاسو د بل چا ویلاګز هم کتلی چې شرف د مروت د علي ما خان حواله سره سپ بیانات جاری کول دی هم ویلو چې علي ما خان د ما خلاف سازش کوي او د ما پټای نو باسي مختلف قسم بیانات خو خیره په دې ویډیو کې نه ډیسکس کوم خو په دې ویډیو کې دا درې غټ اهم خبرونه چې غټ خبر پکې دا چې مولانا فضل الرحمن صاحب د پی ټی آی سره د اتحاد کولو نه انکار وکړو